अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं, क्योंकि आजकल यहूद और नस्वारा, यहूदी, हिंदू इन लोगों ने मुसलमानों को तंग करने के लिए जादू को अपना हथियार बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिलसिले नक्शबंदी या शाज़िलिया हमारे शेख को अता फ़रमाया है और उन्हीं की बनिस्बत और उन्हीं की दुआओं के असरात और बरक़ात हैं, उनकी खिदमत का नतीजा है कि हम आज इलाज मुआलजा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथी जो है वो जादू जिन्नात से निजात पा गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम कॉल भी उठाते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपका मसला क्या है, तशख़ीस करते हैं और उनको बताते हैं कि आया आप पर मसला है या नहीं है। तो इसी तरह कुछ साथी जो है वो उन्होंने फ़ोन भी किया था और करते हैं। इसी तरह जादू, जिन्नात ये बाज़ लोग इसको उनको मानते भी नहीं है, इनकार करते हैं इस चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه حال دی؟ خیر دی؟ صحت ښه دی؟ خیر دی استاد دعاګانې تاسو ښه یې جی؟ خیر دی جی، خیر خیریت دی، صحتونه ښه دي؟ الحمدلله استاد دعاګانې دي. خیر دی جی، مصروفه خو نه وئ که نه؟ نه جی بس وزګار یو الحمدلله. وزګار یې؟ ښه جی طبیعت اوس څنګه دی؟ الحمدلله ښه پوره ښه یم، ډېر زیات ښه یم الحمدلله. شکر دی شکر دی الحمدلله. جی د بس د یو وخت په د ښی شپه چې دا مې لږ تکلیف دی درنه پکې ده، درنوالی کوي او د دې کچې سره چې دا کمزیان دی په دې کې لږ تاوجن غونته کې درد دی چې سوی کوي او بل دا ښی ټوټی چې دی د دې دپاسه دا ښی طرف ته ملا چې په انسان باندې پړق راځي نو دغه نرۍ پړق ښه جی ښه. نور الحمدلله ښه پوره ګزاره دې کړې ده که نه؟ جی الحمدلله ښه پوره ګزاره. شکر دی الحمدلله. ښه جی په دې سر کې لږ کوټې معمولي درنوالی پکې راځي، خیر خو هغه به دا ډېر چې ښه شو که نه چې هغه کوم سیرې تړل راتلو مکمل هغه ګاډ دی همدا یو طرف کوم مکمل ناست و که نه چې بیخي هغه حالات یې ګډوډ ول چې هر وخت په درد ومن الحمدلله. ښه جی ښه. ښه جی تاسو ما دا ووایئ چې تاسو مطلب د شروع نه خپل هر څه دوباره ووایئ چې ستاسو د کله نه دا مسله تاسو ته راغلې ده او تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دا په ما باندې داسې جادو دی، جنات دی، داسې مسایل دي. نو د دې نه مخکې تاسو ښه وئ؟ یاره جی زه داسې وم که نه چې زه کله عموما حالانکې زه په اووم کلاس کې وم چې زه میډیا ته وتې ما په میډیا کې کار ښه جی ښه. او په هغه وخت کې داسې و چې ما الحمدلله لکه ما نه رشوت ورکړی نه چا په سفارت باندې تللی یم. جی هم مې سبق وی په اسلام آباد کې وم، هم مې سبق وی، هم به مې په میډیا کې پارټ ټایم کار کوم ښه جی. او د دې نه علاوه د یونیورسټۍ سره په ما جاب هم کوم. زما هر څه سیسټم ښه ښکلی زبردست روان. جی جی. خو چې کله دا تقریبا د 2010 خبره کوم جی جی چې په هغه وخت کې ما په یونیورسټۍ کې اډمیشن کړی په دې کې دا زما یا به درېیم سمسټر و یا به څلورم سمسټر. جی زه एकदम داسې شوم چې زه ذهني طور خراب شوم، حالانکې زه د وړوکوالي نه د کلاس ټاپر را روان. ښه ماشاءالله. پیسې چې دی پیسې وې یا لکه وجه دا ده چې پیسې د سټوډنټ یو ډېر غټ ضرورت دی. جی جی ولې هغه که دیني علم دی او هغه که د دنیاوي علم دی، خو پیسې چې دی نو هغه د هر ضرورت دی او بل نن سبا پیسه د چا د کم سړي ضرورت دی. جی جی د هر سړي ضرورت دی، د کمزور نه د کمزور سړي هر څیز مطلب چې پیسې جو هر څه کېږي هر څه دی. جی جی. نو هغه زه داسې وم چې حالانکې ما به په هغې له اوله 2-3 سمسټره مې ویلي وو، نو یقین وکړئ چې په هغې وخت کې زه چې په جاب باندې لګېدلی وم نو په هغې وخت کې حالانکې نه ایکسپیرینس و نه ایجوکیشن و هېڅ و نه.
جی په هغه وخت کې به ما ته یو ځای کې تقریبا په میاشت کې به ما ځان له 70,000 روپۍ پیدا کول. ماشاءالله. دا 70,000 روپۍ په 2010 په 2011 کې چې دی نو دا د نن وخت تقریبا تقریبا 2 लाख روپو برابر دي. جی په دې کې وخت داسې وشو چې په چونکې د خلکو د حسد او د بغض او د دشمن او د ښکاره او د پټ دشمن پته نه لګي، حالانکې د ښکاره دشمن د پټ دشمن ډېر خراب سیستم. نو بس په دغې وخت چې کوم په میډیا کې هغه زما رقم دغه لیدو چې یاره زه نن په دې مقام یم، بل په دې یم، په دې یم، حالانکې بیک سایډ خو پته نه وه چې زونه پرې ما ځان اصلي یو دغه کړو که نه هغه خپل فیس میس وغیره هغه هغه سیستم دپاره به ما دغه جی ولې نو بس چې دغه په میډیا باندې دې خلکو لیدم، بیا داسې شو چې زه نیوز طرف ته لاړم، یو پیره نیوز وکړل، یو 2 پروګرامونه په کې ایز ا هوسټ وکړل په ډېر کم عمر کې. جی نو بس الله له علم دی چې یاره په دې منځ کې څه داسې شوي دي، زما هغه هر څه داسې شو چې زه ورسته ورځ را روان شوم، د دې پورې چې خلکو به زما عزت کوه او زما بېعزتي شروع وکړه. جی نو تاسو بیا چا سره رابطه وکړه، تاسو ته څه معلومات درکړه چا؟ یاره داسې خو په لاوله کې خو پته نه لګېده، ښه پوره وخت بیا چې داسې وخت پکې راغی چې د دې پورې زه بیا تاسو ته ووایم چې زه ذهني طور داسې خراب شوم چې د تقریبا د ډیګرۍ نه 3 کاله زما په ډیګرۍ باندې سیوا واورېدل چې په هغې کې یو ریسرچ ورته وایي، ما به ریسرچ کوو هغه به ریجکټ کېدو، ما به ریسرچ کوو هغه به ریجکټ کېدو. کم از کم داسې دا 3 کاله په ما داسې واورېدل. هغه ریسرچ اخر الله پاک نه منظور و، هغه خو وشو، خو چې ونه شوه زما بیا جابونه، حالانکې داسې وخت پکې راغی چې ما به خلکو ته منتونه کول په پنډۍ اسلام آباد کې، په پېښور کې، په لاهور کې، یاره زما ډیګري مکمل شوې ده او تاسو له به زه د میاشتې 10,000 روپۍ درکوم. حالانکې زما د خپل والد صاحب سره خبره وکړه، هغه په دوبۍ کې یو ټکسي چلو، په هغه وخت کې له ټکسي حالات کول. نو ما خلکو ته وایم زه به د 10,000 روپۍ درکوم، خو ما دومره کوي چې ما له انټرنشپ راکړئ چې یاره زه صرف د خپل مستقبل جوړ کړم. هغه هم زما سره لکه پیسې ورته هم ما ورکول، یو کار کې هم ما غوښتو د 3 میاشتو لپاره ما له چا هغه افر نه دی راکړی. چې داسې ونه شوه، بیا پکې تقریبا 3 کاله 4 کاله یا تقریبا 8 کاله پورې زه داسې وم چې زه بالکل هسې ناست وم، هر ځای د جاب دپاره اپلای کول، د میډیا کار وران شو، هر څه وران شو، هر څه ختم شو. او د دې پورې زه تاسو ته وایم چې یو 3 کاله زه په اسلام آباد کې په خپل فلیټ کې په خپله کمره کې وم، زما ملګرو به زو حالات مې داسې ول چې زما ملګرو به په سهار کې یو ټایله تلل، نو زه به یې په ډډه واړولم او چې واپس به بیا رالم زما له به یې ډډه چینج کړم. حالات مې داسې شوي ول. نو بیا پکې چې زه کله کلي ته رالم، نو هسې یو کس راغلی و، زما یو تره دی هغه هم بیمار و، نو هغه یو کس سره کړی، نو هغه ما ته وایي چې یاره په تا باندې خو جادو دی، حالانکې دا خبرې ما نه منل. خیر د هغې نه بس یو کس لاړم، هغه چې لاړم صرف یوه ورځ داسې ومه لکه په ما چې سیس دی. نو بس هغه ته ما وویل رابطه به مې ورسره کوله روزانه یا په دویمه ورځ هغه وایي چې په ما خواله راځئ. چې کله لاړم نو حالانکې هغه حالات زما د هغې نه صرف دومره شوم چې دا کټ نه راپاڅېدم، خو هغه نور حالات چې دي ذهني طور، غوسه، د مور و پلار سره جنګ جګړې، د خویندو وروڼو سره جنګ جګړې، د ټول ټبر سره د ټول ټبر سره جنګ جګړې، لکه حالات مکمل داسې ول چې هر سړي ته زه سپک شوم، ډېر بې انتهایي سپک شوم. ځکه چې یو سړی کار نه کوي، نن سبا معاشره کې داسې دی چې یو سړی سبق وکوي، سبق ووایي او تعلیم وکړي او کار روزګار نه وي، نو هغه تاسو ته پته چې د هغه هېڅ حیثیت نه وي. بالکل په دې منځ کې چې دی نو په دې منځ کې زه لږ ډېر ښه هم شوم. بیا هغه څیز چې دی نو حالانکې هغه جسماني حالات په ما باندې ول، خو زور ول چې ما به برداشت کولی شم، ما یې ځای رزو سیټ شو. خو هلته کې چونکې زما معاملات چې کوم ول لکه د خلکو سره نن کې دومره تعلقات زما ول
چې زه تکله په بي اس ما کوو په اومه تم سمستر کې وم زه په پارلیمنت هاوس کې ناسوم او یقین په الله کوي چې الته کې به ماته زموږ منسټران امپیګان د سره زما داسې تعلق لکه درونو او دا خو سره هغه تعلق ختم شو نه هغه ما پیژني لکه ډیر زما ډیر الله دا مقام چې راکړو دا الله راکړو زما په دې کې هیڅ نو کنه په وخت زه خبروم نه پوهیدم ماشوم جی او دا حالات چې کله تیریدل نو بس کله یو لږه کله بل لږه او هر کړي بچا به وي شل سره راځي د دې سره راځي او دا چې شي ویډیو د دې پوری چې یو کس راځي چې پتا باندې چې څو یا د شړې چې هغه د مړی په سینه کې ها دا څه جادو شوی د چا د مړی په سینه کې د مړی په سینه لیکل شي یو ښه کړی ها د مړی په سینه لیکل شوی دی ښه جی نو دغه او هغه خبرې زو بیا ډیر زیات پریشان نکړم د سیوما د دې وخت څخه وخت د سیو چې زه بیا کټ ختم کله په کلی تراله ما چې بهر بچو ما د کلی نه سوات نه چې بهر ما جی نو زه به ټیکوم چې زه کله سوات او کور تراله ما نه کېدو کوي چې په اقا وخت په ما باندې واغ ورځي وور وته د وور په شان وور کې به وین هم کې دي ها جی ها نو تاسو هغه به دې چې زه ویلم معمولی پریشانې وړم نو چې دې زمانه په پرستان نه خو دې شو په چې ها او دې کې برات نه کبل نه پرې خو دې او چې معمولی په پریشانې وړم نو زما کټ لپاره د سلت ورکړل شم ما به وی چې دا څوک ان چې را پاو شي د هیڅو بنول د دې پوری چې یو نیم کال زه د خپل خور او د خپل مور په منځ کې چې دلی کټونو په منځ کې بلاس یم او بیا مې خو ښه جی ښه نو تاسو لکه څنګه چې مخکې وویل چې لکه مونږ به د جادو جنات ته داسې یقین به نه کوو که نه نو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دا جادو جنات حقیقت دی بیا دا حقیقت څه دی کله چې ما تاسو ته یو خبر وکړه چې زما هره لاره بنده شوه جی په دې کې بیا چې دی نو تعلیم مې هم کو دغه مې هم کو بیا د نبی علیه السلام باندې چې کوم جادو جنات چې هغه واقعي مې وکړي جی کوم جادوګرانو چې د نبی علیه السلام باندې کوم جادو کړی چې نور پر خطو نبی علیه السلام په شو چې نور په پیوستون نبی علیه السلام باندې وتبرانه جی بالکل شبره تبو پیرانه جی هغه واقعیت نو کتل نو دا سوچ نو کو چې نبی علیه السلام باندې کیږي جی مونږ تاسو بالکل جی هیڅ نه یو کنه حالانکه کفار په وخت هم ولا کفار په دې وخت بالکل د دې سره بیا حالانکه په ما باندې تاسیس کار شوی د دې چې زما کله د حالات څنګه کړم نو په خپل ډیره کې ناسوم او ما په خپل هغه قرآن مجید ها جی ماشاءالله هر ماسپخین چې به مې مونږ کو ما په خپل چغه د ماسپخین د مانځنه والا د ما هم مانځه پوری به ما په چغه باندې قرآن مجید وی نو چې ما بسونه قرآن مجید دې چې په مال زور را دور بدار اخر ها نو په دې منځ کې کله تاسو وې ما د پاسپورت کې ګرځیدل هم د اپر سپورت نه راواله د لوړ سپورت پورې جی د اپر دیر نه راواله د لوړ سپورت پورې جی د کشمیر چې دینو د کشمیر نیلم وادي او میرپور او دا ټول زګونه نه کتلې بلوال نه کتلې لاهور نه کتلې شاهیوال نه کتلې کوټ مومن نه کتلې د سالم نه کتلې د په لاهور کې شادره د پشادره کې نه کتلې نو بدی کې څه تاسو په بدی کې عیسایان ور جی د علاج لپاره تللی مدي جی مطلب تاسو په دې کشمکش کې چې زما د علاج به څنګه بالکل به دې کشمکش کې وما او تقریبا نه کاله اته کاله نه تیر نه کاله د تیر ها نه په دې منځ کې لک کار راته ملاو شوی دی خو هغه د میاش پولیو د دې پولیو حالات ذهني حالات چې د غصې د خپل غصې د وجې نه راځي ها باندې کې داسې دغه شوی دی چې باندې کې عیسایان ور باندې کې هندوان ور باندې کې سیدان ولټلې یم جی او چې مسلمانانو له هم تل خو هغه مسلمانانو کې چې ده کنه جی په مسلمانانو کې خبره به د نبی علی السلام کوله خبره به د حدیث کوله خبره به د قران کوله جی او چې مخکې زو تل یم نو اول د اغین خو ته خراب کړی مطلب دا وصل د حواجز ذریعہ نه حالانکه شفا ورکون کې الله شفا ورکون کې الله ذات
जी जी مهارت ضروري دی کنه مهارت ضروري دی، بالکل ضروري دی. تاسو مطلب د مسلمانانو نه کې دا جی د سیسیزو ما سوري تاسو خبره جی جی وایي او خبره داسې وه چې زه ډېر ګرځېدم یم سره یو ملګری و زما کور کې راغلی او زموږ له د اوبو دا کار کوو. ښه جي ښه ما هغه ته د خپل حالات وویل نو هغه ما له شدور وکړو چې هغه ما ته یې چې یاره زه تا د تشخیص کولی شم جی مزید چې دی نو لکه مزید زه بیا علاج نشم کولی چې ما ته اجازه او بل نه زه چې دی نو په دې سیس سره په ما باندې زور ډېر راځي او زما واړه بچي دي نو زه نشم کولی. جی جی نو په دغې وجه باندې هغه ما نه تشخیص وکړو. بیا چې دی نو بیا هغه زه دلته کې د یو کس سره میلاو کړم نو هغه هم یې کس داسې و چې د هغه سره ټیمه پورې زه ښه شو. ښه جي ښه او د هغه سره د هغه نه چې ما کله علاج کوو نو هغه کس داسې و چې د هغه سره زما د کور والا زما په منځ کې ښه جي ښه زه پوه شوم. وجه دا ده چې هغه هر څیز ما ته چونکې داسې ښکارېدو داسې څه وخت پکې راغلی چې د هر څه به ما په خپل نظر لیده ښه جي ښه چې لکه زما سره خواته دا نمونه مخلوق دی او زه چې څه کار کوم دا تو خراب دی. جی جی اوس تاسو یو تپوس ښه جي نو تاسو مطلب د مسلمانانو نوم علاجو کو د سیکانو له بکیم لاړه هندوانو له بکیم لاړه نو تاسو د دې څه نتیجه اخذ کړه د دې نه مطلب چې یاره نتیجه دا چې د کنه چې تاسو ته دا وایم تقریبا د ما تاسو سره د داسې مدایات نیمه میاشت جی جی هغه وخت کې لکه وکاله او اتکاله یا شپږ کاله تقریبا 12 کاله د ژوند د تجربه تقریبا د دې وخت کې زما سره 13 یو 10 کاله وکړ. نو مطلب تاسو د دې سره څومره گزاره شوې وه؟ زما په وخت چې زه تاسو ته وایم چې الحمدلله زه نن د یو هسپتال ایچ آر منیجر یم. جی صحیح ده جی ټول هسپتال د ایچ آر منیجر دا دی چې مطلب د ټول هسپتال ذمواري زما په سر دا کو هر قسم ذمواري هغې کې دا دی چې د هسپتال د روپۍ نواله د کاسري پورې حساب زما په لاس جی ماشاءالله د کس د کم چې صفایي کوي یا بهر په ګیټ ولاړې د هغې کس نواله او زما د خپل ځانه پورې چې دا څومره طبقه د بدي کې که ډاکټران دي بدي کې کنسلټنټ ډاکټران دي بدي کې سپیشلیسټ ډاکټران دي بدي کې کمپاوډران دي نرسان دي فارمیسي والا دي لیبارټري والا دي دا ټول زما اندر پاتې دا زما تقریبا یو نیمه میاشت شو چې ما ته الله پاک دا دغه راکړی. جی ښه بله خبره دا ده جسماني طور زه تاسو ته ووایم نو جسماني طور زه داسې وم چې یو خو به 24 ګنټې تشي زه داسې ما ځان محسوسوم چې زما دماغ داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې سړی په ژمي کې اوبه ځان لکه اور کېږي او هغه ګرېشېږي یا خوټ کېږي زما دماغ په داسې خوټ کېدل او غوسه ماشوم ته غوسه ایون د مور تاسو ته مه وایئ چې د مور پلار سره یې غوسه ما خپله خبرې الحمدلله حالانکې زه هغه کس وم چې زه په خپل مور پلار ډېر مین یم اوس هم مین یم الله دې ورله ژوند ورکړي اوس هم هغه زوړ خدمت کوم مور مې هم خوشحاله ده پلار مې هم خوشحاله دی خویندې وروڼه هم خوشحاله دي هلکې هغوی په خپله هم پریشانه شوي ورته نه صرف که زه تاسو ته دا ووایم نو لکه زما د دې پورې چې زما زاړه ملګري چې زما نه پاتې دي که نه نو هغه زما زاړه ملګري چې دي نو هغه اوس دوباره ما ته اکثر چې کوم 10 کاله 12 کاله مخکې زما نه پاتې دي هغه اوس کله ناکله ما ته چې یاره ډېر وخوښ ستا سره مې رابطه نه شي. جی ښه د خلکو ستاسو نه څومره روپۍ اخیستې دي د مسلمانانو تاسو علاج وکړو یهودیانو نه د هر چا تاسو علاج یاره چې زه تاسو ته ووایم په هغه وخت کې په کوم وخت کې چې ما مزدوري کوله تاسو ته ما چې یاره کم از کم په 2010 کې به تقریبا ما 50,000 روپۍ میاشت ځان له چې دین دا برابروله. جی نو که زه تاسو ته دا ووایم نو هغه 50,000 روپۍ تقریبا چې دی که نه هغه به ټولې زما بچت دی. وجه دا ده چې د تعلیم پیسې چې دي د تعلیم پیسې زما والد صاحب ما له راکړي زما د کادې زما د رحم صاحب هلته کې
کم د حاصل خرڅ او هغه موارد ته ورکړي دي نسبي چې کم مطلب د سپیټ یا د کاپیانو یا د هر څه د لپاره کوم خرڅ یو سیز والد یا د کپلو کوم خرڅ او والد نه د بند کړی دا په ټول پیسې تقریبا دا چې دین دا ما ځان د شي چې مکړی نه پاره کې چې تاسو ته ویام جی دا د نمونه خبره دا یو قسم په مو کړو خلک نه مانی جی او په اته وخت کې کومه څنګه زما سره زما بچت دین تقریبا 14 لک روپے ها جی ها دا 14 لک روپے زمانه په یو کال کې دي په یو کال کې دي او نن چې زه تاسو ته وایم نن کم از کم 39 لک روپے زو قرضدار یم چې دا ما باندې د یو او د بل قرض د دې علاج لپاره مې راځي خاجن تاسو چې بیا زما سره رابطه وکړه تاسو زما سره څنګه رابطه وکړه مطلب رابطه مې داسې وکړه چې زه خو په تکل کوم الله تعالی فرمایي کنه چې په کوم شي په تکل کې شي څه درته راغلی جی زه په دې تکل کې وم چې زه ولې دا چې زه ویم الک جی تقریبا دې دیش کال عمر کې زما خیال سړی نه زړی جی بالکل ځواني جی نو تکل روان او زه یو کس سره مېلاو شوم د شازلی سلسله سره دا کوو نو هغه ما ته ډېر صفت کوو چې لږ نو هغه ما ته دا وی جی تر راشه علاج شروع کا جی او کفرس کا تخشوي زه د لګرنتی درکو جی د تخشوي او زوبا د چکارو کما چې تاسو وینم په خبره برابر جی او کته خو خنه شوي جی دا چې کوم خرڅ شوی دا یا زما په وینا باندې یا کوم دغه شوی دي زه د سره لیکل ته هم تیار یم چې ان شاء الله به د واپس خبره ده ها جی ها مې څنګه بکیږي جی هغه مې ته دا چې خبر وکړه لاول خو ما ته دغه ول د حضرت کوم تاسو د حضرت پیر سید متواز پیر سید نور زمان جی جی او د هغه ویډیوګانې ماتو ها جی د سلسله باره کې په کوم حالت کې زه د دې سلسله باندې کوم واجب جی یا په دې کې څنګه دي یا ما ته مطلب هغه کوم خبرې چې تاسو مریض نه کوي هغه خبرې هغه ها جی ها او بل هغه چې دی نو هغه هم د سیو چې لکه په خپل علاج کومه چې تاسو علاج نه کوم وجه دا د ستا کار درون دی او زه نه وایم نو لکه زه تاسو کار نشم کولی او دومره درته وایم چې تاسو چې سم مسایل دی هغه درته بیان ها مې بالکل مې بیان کوم نو هغه کې څه دا سره د سیناسو مکب شپ نه لګو ولکه زه د بل مرګري سره تلم بل مرګري د سیو چې یار هغه زو ذکر لو کاغله ومه دا هغه د حالات خبرو جی هغه زما د حالاتو نه خبرو هغه د چکر لو کاغله مده چې دا کم کسر چې موږ نه لاسو دا زما د غیبل مرګري کلاس فیلو جی ناسو خبرې ترې کولې نو په وخت کې هم په ما باندې چې بناس ما باندې چې څټکې والے لکه دا ساروي چې کله د اخبارات کوي او په دې چې کوي او د دې خپل باندې ذکر راغلي او د شپون مري او د دې چې څټکې جی دا قشن چټکې ما والي ما دې چې وهلې د دې پوری چې ما کورسي هم چې کاوه هوټل کې په کومه کورسي نه سو مدواغه هو د چړکې ده جی دا غلک ما ته یاره خبر یو خپلن چې ما نه پیژنم چې تصویر اړولې هم نه پیژنم یاره دا غوې نو ما ته وی چې یاره خپکیږم په حالت ما ته د جادو جی ما ورته دا خبر وکړم یاره دا حالت خو په ماشته ویلای د لوکم بلکې دا سی راته وو د دې نه مخکې راته اوس کوی نوم دې څه دی مې دا مې جی پرونو راته جی دې وی که خپکه کې نه د مور نوم دی را کال ډراپ شو دا چونکه ګینټه پوره شو د دې وجه کال ډراپ شو جو محترم नाजरीन और सामईन आप लोग देखते हो कि ऐसे लोग भी दुनिया में है कि वो
चोली हामिल उससे मायूस हो चुके हैं। और आजकल जो है बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि वो फ्रॉड करते हैं और पैसे ले लेते हैं और फिर अपना नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सिर्फ इलाज मुआलजा नहीं बल्कि हमारा सिलसिला जो है सिलसिला नक्शबंदी या शाज़लिया, ये एक सिलसिला है तसव्वुफ़ का। इसमें तज़किया, इसमें इल्म, ये सारी चीज़ें इसमें मुंसलिक है। अमलियात जो है ये एक छोटा सा जुज़ है। तो इसी तरह ये लोग जो है बहुत से लोग परेशान है और उनको वो मिलता नहीं है कि हम इलाज किससे करें। अस्सलाम वालेकुम। روجي ختم شو خاج خابستا خبرې لږ जी जी خاج وای نو ما زه په کې کوم دوباره ته بیا کار کوم ټیک شو زما پیکج لګیدل دی وای خاجي خا جی نو هغه چې دې هغه مله تشخیص وکړو زه دا هغه سره ناسو ما جی چې کله هغه تشخیص کېدو هغه ما ته زما مکمل حالت د شوی چې زه به حق حیران وم جی چې د تصرف پته ولګل نو هغه ما زه په سره بیا چونکی یو سړی اوسه په دې شي کنه نو هغه بیا د خبري اکثر چې دی نو زمونږ د خلک چې دی هغه په ډېر یره باندې خبره کوي چې زه د دې سړی نه دا تاسو کوم دا کوم د خپل شي یا به زما سره څه جی جی حالان کې زما خو د غیر نه و جی زما د غیر مې زما سره به د دې نه مخکې تک جی زما سره چې څه شي دي خوشي دي کنه جی جی چې لکه زما کاروبار روان شو زما د کور والا سره زما مسله رااله جی زما چې دین په وجود باندې د څه شو ما په دې کې خو بس مال د مرګ دی او پیره برازي بس ته د الله بسم الله جی ان کې دا سره ما ډیر کولا او واجب خبرو خاج خبرې ما دې یو کړی چې هغه الک چې دین هغه په ټیم کې چې دین مال دې خپل جوابونه راکړي جی او په اخر کې هغه ماته دا وایي چې ستا خبرې ټولې پځي جی خو زه درله د انساني خدمت باندې یو زما خبرو کو چې زه د په ګارانټي علاج کوم ته په خش جی مشورو وکړه جی په دې وخت کې څو نه کولای شي کنه جی جی هغه ماته چې زه ته کوله خبرو کوم چې زه نه وایم خاج زه له هغه مقام ته نیم رسیدلې یا زستا هغه علاج نشم کولای چې ستا علاج کم پکاره ځکه کم از کم د سوال سو 15 یا 18 کال ایمان ته یاد کړ جی تقریبا دور زوړ هر قسم جازو دی تو مختلف کسانو له هم تلې نو هر څه چیرې خاج هغه د دې پوری ماته یو مثال راکو یا خلک وې د پلانټي سړی یا د پلانټي سړی چې د مرز واقع په وړې کړي ما ویلې کړي نو ماته چې تاسو دې نو تاسو دې مرز په ویلې کړي دې لکه دا زما په لاس کې جی جی نو مې څنګه ماته یې چې را د شکار زمو د حضرتي سید پاته یې د خاص کړل یو خادم دی جی او قاسم جان نوم دې دا سره برابر خاج دا کښې راته جی جی نو مې که زه سره رابطه کوم نو هغه به ماته سوي ما ته وی چې تو تصرف زمانو مال او داغه ما تاسو بیا کال کړي هم دي جی زما په خیال کې لاول خبر ما تاسو کړی چې راځو د سواد د پلان کې دی او ما تاسو ته د پلان کې په واسطه باندې ریفرنس باندې په حواله باندې کال کړي او تاسو نمبر راکړ جی تاسو یې سمته نو ما تاسو لاول دا خبره کړې و چې راځي زما کار هر څنګه دی خو لاول د تاسو سره دا خبرې کومه جی دا غي وجه دا چې زه ډیر ځفلې شم او زما ډیری مسدي دي چې تاسو سره لاول تفصیلا خبرو کوم جی کفرت که زما کار تاسو په ګارانټي کولای شو دا کنه چې ماته صفه خبرو کوي جی جی بالکل حالانکه دا غي که تاسو ګورئ نو بیا دا غي وجود خو تاسو چې رزو په مدرسې کې سبق وي نو ماته ټیم ډیر کم ملایي جی موږ به کله د شپې په یو بجې به یو 15 منټه خبرې وشي یا به زه دوه یا به تاسو دوی د خبرو جی جی بیا یو ورځ
وی تاسو وی چې د جمعې په ورځ اکثر یا د زیارت په ورځ زو بیا یم نو د دې ټیم نه په زو بیا مزید تاسو سره خبرې وکړم جی او تقریبا د نن په نیمه میاشتې مخکې خبرې دي چې هغه ما تاسو سره تقریبا په 3 غنټې خبرې کړې وي جی او تاسو ته ما دا خبره کوي چې باید زما د جسمانی مسایل زما د روحاني مسایل دي زما د کاروبار لحاظ سره خبرې دي نوکرۍ په لحاظ دي ذهني توازن مکمل هر څه می درته د دې پوری چې زما ټول خاندان د جاده د لاسه شوی چې هر سړی د سړا کولا اپریشن کړی جی او هغه څه دی چې تاسو ما ته دا خبرو کړې چې راکته ذکر کولای شي نو تاسو کار ورډیر دا خبره پکې تاسو جی دا تاسو ته ماوي نو الحمدلله د دې پوری چې تاسو ته نو په دې ونی مو میاشتو کې کنفیوز نور چې تاسو وایي چې د علاج په توګه چې تاسو مرلا کړی جی هغه فیوز نور نو په خیال چې په یو میاشت کې تاریخ 124 کې 28 وظایف چې کوم پکې هغه ډیرو دی چې هغه سپ تاسو چې را د موږ چې دی ولا کو تاسو مکو خدا نور جی آسان هغه کوم اساني چې وي په هفته کې کول نو ما په هفته کې څه کړي دی او چې څنګه مې کول نو زوري هم را کړی دا نشي نه را کړی خو نن چې خپل حالات ته ګورم نو د 500% نواله د لس کم 100% پورې چې دی نه جی شکر الحمدلله زه د یوم چې سحر مانځه قدرتم لکه سحر مونږ په ما باندې الله پاک د وخت نه کړی دی په دې دوران کې ما سحر مونځ نه دی کړی په دې دوران کې ما ماسپخین مونځ نه دی کړی مونځ راته یو پوخ کارېدو هغه کې د قرآن تلاوت نه کوو او مونځ مې نه دی کړی جی او دا راته وایي چې او دا باز خلک دي کنه اوس دی خو پیلا عاملان منی نه چې وای منی نو بیا دا وایي چې عامل هغه دی چې بس لکه بغیر د پیسو نه ما باندې دم واچي او زه خښوي الان کې د دې په ضد کې ډاکټران تاسو وګورئ ډاکټران 2000 دا او پی سي چې ورله لاړ شي او درته وایي چې ته پیلا ټیسټ وکا په 2000 په 3000 روپے ټیسټ ګران پکې دي صحیح شو د ټیسټ نه پس تا ته ګولې ولیکي د 5-7 روپو ګولې وي ته دا وخوره د دې نه پس بیا راشي چې بیا راشي نور ګولې ولیکي او دغه شان دي پوره سلسله تاسو په خپل لکه ډاکټري فیلډ کې ملي کنه جی نو دا څنګه د اپریشن ورته دوه ولي کی نو که تر اوسه پورې چا دا نه دی ویل چې یار د ډاکټر لما فیس ورکو د لمه د ټیسټونو ورکړي د ګولو روپۍ مې ورکړي الان کې اوسه پورې ځخه نه منو د ډاکټر نه هیڅ ګیله نه کوي لیکن د عاملانو د هر چا ګیله نو تاسو دا غي باره کې ورته چې یو خبر وکم لکه زه د الله په ذات باندې په دې خبره قسم پړې شم چې زه خشوع یم جی شکر او نه د دې پوری چې زه تاسو ته یو پیره ما تاسو ته ویل هم ورکنه چې لکه زه وصل کوم زه تاسو ته په قرآن لاس کوم چې ضرور نه جی دې خبره مې درته جی بالکل او کوي تاسو چې زه د قسم نه بغیر ان شاء الله چې قسم زه خبري بس صحیح ان شاء الله قسم ته بغیر لکه ما تاسو خو بیا لکه هغه خبرې د څه شوي چې په قرآن باندې خو لازم نه ده چې زه لاس کې د موجه ده چې پاره کې د ایمان مسله هم راځي یو نه د یو ډېر غټه خبره ده چې هغه دغه نه خو یو ورځ تاسو ته څه فائدہ په اړه ما کوله نن کې هغه خبره زه سو کوم که تاسو غواړئ نو زه خبرې ته تیار یم جی بس جی دا جی نو وجه دا ده چې لاول خبر خو زه دا وکم د عاملانو باره خبره وکم لکه تاسو په پوره دنیا کې عاملان تاسو وکړه کنه جی د پوره مې تاسو د پوره دنیا عاملان وکړه کم چې کم جعلي عاملان دي تاسو په خپل داغیم پته ولګید چې یا زه تاسو خیمه کنه چې دا هم د خبرې لګا جی جی لکه د عامل سړی نه ګوره عاملان چې دي دلته په دنیا کې قسم دي لاول یو سړی نه تاسو کول غواړي چې یاره لکه ما خو چونکه کنه نه یاره زه خو ما چې تاسو په خپل سوچو کې پورا پنجاب صرف تقسیم بلوچستان چونکه اگر دغه ته نه هم تل خو پنجاب کې او په کې بدس یو ځای نه یا په کشمیر کې یا د یو کس نه چې زه تاسو ته وایم چې په کومه کوڅه کې سونه عاملان جی جی
داسې عاملان پکې دي چې هغه څوک دی چې د خپل کور والی نه پېژني چې دا عامل دی جی نورې خبرې او نور خلک خو پرېږدوه خو چې هغه کښېني او خبرې شروع کړي نو تاسو ګوایئ چې ته بس پوره دنیا د دوی په کنټرول ده تعویض لیکلی نه دی او دا دنیا یې راټوله کړې ده جی جی نو داسې خلکو ته هم ایون چې داسې خلک به پکې چې هغو ته پته هم نشته چې زه ته زما په یار دوست کې هم داسې خلک شته چې لکه زه د هغو په بیټک کې ناست یم د هغو د فیملی ممبر سره د یو کس سره چې لکه هغه ما ته وایي څه له راغلی بانک ورته کړی چې تا له راغلی نور به د هغه د فیملي یو کس سره ناست وم چې هغه د علاج پته ورتلی وم خو هغه ټوله چونکې خبره داسې د توکه ده په دې کې اوس زما دا ایکسپیرینس شو که نه جي څوک چې په دې بونیر کې یو کسان ول یا داسې په دې لاهور کې هم په دې سالم کې د کوکړ کوټ کمن کې د چک نمبر 3 ورته وي په هغې کې یو دوه کسان ول هغه لیته شي ول هغې دغه ته چې تللی وم ساهیوال ته نو د هغو سره چې دی نو زه ناست وم نو چونکې تلم به لازم خبره ده زه به په هفته کې لازم د اسلام آباد نه به سهار وختي په جمعې کې مونځ به مې وکړو د مانځه نه مخکې به زه بس ته وختمه یا به د شپې په 12 بجې وختمه زه به هلته کې سالم ته لاړم کوټ مومن ته یا په سرور ته به لاړم نو هلته کې به زه لاړم نو زه به د سهار بانک سره کوس کوم په یخنۍ کې به ناست وم په هوټل کې کله چیس کا کله یو څه خو لکه دا خو هغه ټایم ته دغه کوم انتظار کوم نو هغه ګپ شپ ورسره داسې ازاد شوی و چونکې دا خو پیسه مطلب و زما علاج مطلب و خو زه په هغه وخت کې لږ کچه وم نو هغه خبرې مې ډېر ذهن ته نه کوزېدې نو هغو به ما ته په ما باندې به هغه په ذهني هغه دباو داسې اچو چې لکه زه څوک یم نو هغو به دا خبرې کولې چې یاره مونږ په سوري قبر کې توره ورو شپې ولاړ چې یا کړي دي دا یا کړي دا یا کړي نو همیشه دپاره زما اوس دا علاج دا یو ایکسپیرینس مې ته وشو چې یو سړی وایي چې یاره دا تعویض والا دا او که دا به په قبر کې ښخ کړي دا رسۍ چې ده نو رسۍ نه سره ناستي هغه لنډېږي یا کمیس لنډېږي دا ټوله دوکه ده یا یو سړی تاسو دا وایي چې یاره زه په سوري قبر کې ما دوره ټایم تېر کړی چې دې مې لیدلي ګوره نو مطلب دا دی چې سوري قبر ته ته څنګه کوزېږې اسلام ته د دې خبرې اجازه درکوي همې کې اسلام خو تا ته وایي چې دا د اخر پرده ده دا سړی به دې پرېږده د دنیا نه پرده ده نوې دنیا ته حقیقي دنیا ته یوه دروازه ده نو هغه چې کله ما دا خبرې واورېدې نو په هغه وخت کې خو چې زه ډېر امپرس شوم چې یاره دا خو داسې سړی خو چې اوس حالن کې حالات مې ولیدل خلک مې ولیدل مطلب دا دی چې دا هغه خلک دی چې په نوم په جامه د مسلمانۍ کې په خوله باندې کلمه وایي دین وایي همین کې نور کار د کفارو کوي جی حضرت جی کله کله دا شعر وایي که نه وایي लिबास खिज़र में हज़ारों रहसन भी रहते हैं अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर बिल्कुल सही खबर है زه تاسو ته وایم چې هغه چې دی نو وجه دا ده چې هغلته کې تور علم کوي تاسو باندې جی بالکل تور علم کوي چې کله تور علم کوي په انسان باندې نو تور علم دنیا تباه کړو نو ما به نه تباه کوي جی بالکل نن چې زه یقین وکړه چې زه چې په هسپتال کې یم او د ورځې څوم پر زرګاو مریضان راځي زه خو چکر لګوم په واردونو باندې په ایمرجنسي باندې په هر وارډ باندې زه دمه ځکه زه خو د دې پوه چې اپریشن تیټر ته نه نوځم زمانه نه یم زه چې مریضان وینم که نه دي زمونږ یو کم 100% خلک چې دی که نه دا په هغې بیماریانو کې چې دی کم د تور جادو د لاسه بیماریانې راځي خپله خبره به وکړم په ما چې کله دا څیز راغلی و زما باندې الرجي راغلې وه د سالنډۍ به او ورسره د پولن الرجي به د اسلام آباد کې ډېره زیاته ده د دې ګلتوت نه کېږي ګلتوت ورته وایي په انګلیش کې ورته پیپر ملبري وایي نو زما باندې به د
مارچ د نیمې نه واله جی اپریل مئی جون جولای د نیمې پورې جی دا که زه د دنیا په هر ګوټ کې خو چې زه هم او دا ګلونه بس پړ کېدل جی دا 3 میاشتې ما په اور کې تیرولې حالانکه په جون جولای کې څومره سخته ګرمي ما به پرستنه غوښته چې زه تود یم زما به یخني کېده چې زه تود یم چې زما باندې سالن ډېره نشي د ورځې به زه نور تناسب جی جی زما په اسلام آباد کې کم د ایلرجي سنټر چې دی د هغې نه مې 8 کاله ویکسینیشن کړی دی خلک 4 کاله وهي یا 2 کاله جی ما د هغې نه 8 کاله ویکسین وهلي خالي زه د هغې سره نه یم ښه شوی زه نور چې چا له تلی ما ته چې ایلرجي لا علاج مرض خالي خو چې کله تاسو له دغه نه یم یقین وکئ زه کال زما لاولنی کال و او لاولنی کال دی چې ما ماسک نه دی اچولی حالانکې خلکو ماسک او سینیټایزر چې دی دا په کرونا کې وپېژندل ما د دې نه 8 کاله مخکې پېژندلي جی که 12 کاله مخکې ما پېژندلي چې د حج وخت نه ما به ځان سره ډبي ساتل جی زه په اسلام آباد کې داسې پروت وم د دې پورې چې څه وخت به داسې راغی چې ما به ښي لاړم مړ شو جی زما اخرنی وخت زما به سات دومره لنډ شو جی او سینه او وجود پیپړې به زما کمې په دې سترګو چې به زما کم خارښ او سپې به زما چې به رنجي راغلل نو ما به کم از کم 1.5 200 پټیم کوم جی دا د نه منلو خبره ده دا به مې 1 سال بل 1.5 200 پرنجي چې دي کنه دا اصحاب خلو وین نه دي مذاق نه دي جی دا خدي زه په الله باندې باور کوي چې دعا خشم نو خبره مې راکړې والته کې د عاملانو جی جی عامل هغه دی چې هغه ټول علم کړی دی او د خلکو ژوند تباه کوي د خلکو کورونه تباه کړل ځوانان یې کونډ کړل او ځوانان یې چې دي که نه د هغوی ژوندونه تباه کړل طلاقونه کېږي په دې باندې جی جی کوم سړی چې دی هغه د اسلام خلاف شدي هغه عامل نه دی جی بالکل لکه زه په معاشره کې نه مچ په ناقابل خیر په دې حالت جنۍ ولګي د خاوند نه طلاق اخلي حالانکې زموږ عدالتي نظام له چې خلک دي که نه نو زه په دې باندې قرآن قسم کولی شم جی جی چې لکه په عدالتونو کې چې کومې خلاګانې کېږي د اسلام خلاف دي په اسلام کې او خاص کر په وګورئ نو زیات تر خلک حنیفي مسلک والا دي جی په حنیفي مسلک کې خلا د سره شته دی جی جی او خلا یا طلاق هغه طلاق دی چې د ښځه خاوند چې د اسلام خو تاسو پر شپږ طلاق باندې لغشي جی جی پروغه الله بسلام خبره فرمایي چې را تاسو چې دی کې د دې پوری خپل الله دې په هیڅ چا باندې د ژوند کې جی الله تعالی خو د دې هدف پوری فرمایي قرآن خو د دې هدف پوری فرمایي چې یو سړی خپل خبر چې دا هغه د چا سره په زنا کې وي چې نو هغه پوهه کوي الله تعالی په وخت کې هم نه دی جی هغه پوهه کوي جی جی کنه نو لکه دا خو د نه لکه بلی کې طلاقونه کېږي دشمنیان یې پکې جوړې شوي دي رور ولې حالانکې رور دومره رور چې دی نو خلک وایي د ملا ستر ده داسې خلک مې لیدلي چې رور وجبه دی وچ بیا وروسته خفه وایي ما دا څوک په ځوان وشو جی په ژړا ژاړي ټول عمر جی د دې پورې چې داسې خلک پکې دی چې لکه د مال جایداد یا د معمولي حسد دپاره ښه ښکلی کور به یې د یوې کسي د خپل خاوند به ورسره مینه د خاوند سره به یې مینه په هغې کې به بس د هغې هغه مینه به د هغو نه برداشت نه شي او څه به وکړي په هغو به داسې چلو کې چې هغه به خاوند پرې نه دی خو چونکې د هغې به دشمن راولي دشمن نه دی خو چونکې په پښتو معاشره کې دې ته دشمن وایي د هغې به بد پیدا شي جی جی خاوند به بل پریم واده وکړي نو هم د خاوند ژوند تباه شو هم د بچو ژوند تباه شو هم د دغې دواړو ښځو ژوند تباه شو جی ځکه چې زموږ د خلکو هغه سرمایه شته دی نه چې موږ د 2 او 3 ښځې وساتو جی جی خاجي اخیری دوه خبرې کوو اولنۍ خبره خو دا ده چې لکه تاسو کله ما د تشخیص خبره وکړه نو تاسو ته ما ویلي چې ستاسو سره د جادو جناتو دا مسلې شته د بندشونو مسلې دي د ټول نول تاسو ته ما ویلي چې لکه تاسو تشخیص کوم خو تاسو ما ته فیس راولګئ نو تاسو ما ته 1000 روپۍ فیس راولګئ جی او بالکل مې درلګلای دی د دې نه بل خبره دا ده چې د دې نه نورم چې څومره تاسو ته مایي چې بدی به ذبیحات بکو او تاسو به ذکر کوئ تاسو مې د بالکل چې یو خبره چې د ذکر او د ذبیحات خبره تاسو وکړئ ذبیحات خو
زمانه هیر ول تاسو را یافتل جی جی زه الریډي ما تاسو ته وی چې یاره بس ما په خپل سټوډنټ لایف کې چې کوم ما سرمایه جمع کړې وه هلن کې چې هغه وخت نه زه صحیح را روان وی نن به زه زما سره به سمال او زما سره به څه نه کوه جی ځکه چې په یو زما په خیال چې د دیارلسم کس هغه 2 ځایه جاب کوي هم سبق وایي هم 2 ځایه جاب کوي ځکه چې یو ګنټه کلاس په ورځ کې یو ګنټه وستا د جابونو نه 2 ځایه جاب کول بیا 50,000 روپۍ پیدا کول په هغه وخت کې یو ډېر خوشقسمته انسان په جی جی کار دی سیده زه دا پوه شوم چې یاره زه خوشقسمته یم صحیح دی جی جی زما په نصیب کې الله څه لیکلي دي شته جی الحمدلله په چون کې چې دا خبره جادو داسې څونه بندیشونه په هغه وخت کې خو دا خبرې نه وي جی اوس چونکې دا د فیض نه په خپله تېر شوی یم نو پته ده راته جی نو ما که تاسو ته پیسې درلېږلې دي که نه جی ما په دې نیت درلېږلې دي یو خو خبره ده چې ما ستاسو سره یو خبره کړې وه جی ما ستاسو سره دا خبره کړې وه چې بهي زه زړه نه صفا انسان یم جی زه درلېږم زما به ورکه تا را سره په قسم له دوکه وکړه نو جی اخر په دنیا مې ته د مورې الله زما نه ډېرو خلکو وویلی هغه به مې په هغو پارې صف کې په توګه جی بالکل داسې خبره مې کړې وه بالکل جی زما دپاره چې یو سړی ما ته قسم وخوري که نه دي جی او ما ته الله حاضر ناظر په سر وګڼي که نه زما دپاره دغه لویه خبره وجه ده چې زما ایمان ته ده بالکل چې زما ایمان ته دغې دي نو په دې کې یو سړی ما ته د الله شاید کی ما ته نبی علیہ السلام شاید کی ما ته کلمت